دویمه خبره دا ده چې ما تاسو ته د قرآن درس شروع کړی دی، نو یو کس ټلیفون وکړه چې هغه جاري ساته، مسکې پکې نورې خبرې مه کوه، مقصد عمل دی او د خلکو اصلاح ده، نورې خبرې به مه کوو. اوس 14 اګست تیر شوی دی، په دې به خبره نه کوو چې 14 اګست باندې زموږ دا ملک جوړ شو دې ترتیب سره چې په کوم ترتیب روان دی. خو دې ته مونږ دا نه وایو چې مونږ غلامانو مخکې او بیا آزاد شو، نه، مونږ انګریز اوس غلو، د دې خوشحالي ده. انګریز سره وجنګېدو، هغې مو اوس غلو. نو د بونیر نه والو خوړل ښه ډېر، هلته ډېر وال خوړلي دي انګریز، ځکه هغې بدنام کړو، ځکه چې هلته انګریز وال خوړلي دي. او د صوابۍ د سپین پړوني چیل په دې داغونو دي سره، نو دین د انګریزان ښه وټکول، سم یې وټکول او ویې زغلول، او په خپلو شهیدانو او مړو باندې دوی دا تکې سپینې سپینې څادرې واچولې، نو په هغې باندې سره سره داغونه جوړ شو. دا صوابۍ دا چیلونه چې دي پې سره داغونه، دا دی چرچل والی و. څوک یې والی و؟ چرچل، انګریزان. الله اکبر. د پښتون یو تاریخ دی، فقیر اے پی روډ، کچی آبادی، اسلام آباد، دا فقیر اے پی انګریزان ویلی، پی هارډ انګریز په دې کتاب لیکلی دی چې مونږ دا کافران او انګریزان څنګه ویلي دي. نو زموږ دا 14 اګست چې دی دا حقیقت کې یو خوشحالي ده د څه چې غلامانو نه، انګریز راغی او اوموس غلو، دا دې خوشحالي ده، دې له دا نوم ورکړي. چاول صوابۍ والا، چاول مردان والا، چاول بونیرانو، دا بونیریان چې دي ډېر الحمدلله الحمدلله په دې ما ویډیو جوړه کړې ده، دا ذهین ترین قوم دی، خو انګریز یې والی دی، نو د انګریز ورپسې لطیفې جوړوي او مونږ هغه شعر کوو. افسوس. بهرحال نو بونیر، مردان، نسته روډ، د نسته روډ یو تاریخ دی خو چاته پته نشته، کتابونه وګوره، جامع احیاء العلوم مدرسه ده، قاری اسدالله صاحب مرحوم. نو دا د دې روډم یو تاریخ دی، نو چاته پته شته؟ د لکړو یو تاریخ دی، چاته پته شته؟ حاجی تورنګزو صاحب، سبحان الله. نو زما محترمو د هغې پټکي او عصا او جامې په صوابۍ کې پرتې دي. زما محترمو د هغې دونه عزت ته چې هغې انګریز ویلی دی، چرچل یې ویلی دی، انګریزان یې ویلی دي، بهترین کمانډوز یې ځغلولي دي. چا؟ فقیر اے پی، وانا وزیرستان، او بونیر، او مردان، او نسته، او خصوصا د صوابۍ دا سپین چیلونه چې د پاسه پې ګول دایرې دي، دا د هغې نشان دی، خو چاته پته نشته. خو د کافر، لرې کافر او د نږدې فاسق او فاجر نوم یې نه لو، یریږو. دی کوشش کوي دا پښتانه څنګه بدنام کو، څنګه بې عزته کو، څنګه وشرمو، څنګه فحاش کو. نو مختلف یوټیوبرز داسې هم شته چې هغې پښتو برقرار ساتلی ده، داسې هم شته چې اسلام یې برقرار ساتلی دی، نوم یې نه لو. او داسې یوټیوبرز هم شته په دې پېښور کې او بونیر کې او یو ځای بل ځای، نوم یې نه لو، چې هغې پښتو شرموله، خپل عزت او پټکې او شرمو. دا ذلیله دي. څوک دي؟ نوم یې نه لو، په خپله پوه شه. ښه هم شته، کم دي پته ته تاسو ته، او خراب هم شته. د کافرانو د هر یو ملک تھنک ټینک چې د جمهورو کم تھنک ټینک ته د کافرانو هغې ټوله توجه په کم ځای کوي؟ خبرې ټوله توجه
په ټوله دنیا کې عرب خو وال کافرانو ول خپل خزي ورکړي يهود نصارا دا غینه بچي پیدا کړل خزي واپس لړي بچي اشتا هغه اوس حکمرانان دي عرب خو تبا کړ د دې ټوله توجه په څه باندې ده KPK بلوچستان افغانستان جنوب ټوله توجه چې دا فحاشه کو بے حیا کو او په ګډه ورواچو په ګډاګانو باندې ورواچو نو تاسې چینل ک نه چلیږي نو هغه چلیږي او هغه بوسټینګ کوي بوسټینګ او مشوري دا پښتون قوم او شرمېږي بې عزت شي ذلیل شي ها من باغی سره جنگیږو کوم کې ایمانی شپور ګډیږو نو څنګه به جنگیږو علامہ اقبال وی میں تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و ثنا اول طاؤس رباب آخر راشه چې تاسو ته وایم چې قوم کله اوچتي او کله ذلیلي او غورځېدلي هغه وخت اوچتي د سره توره او ډایلي نو څوک ګډیږي هغه توره ډاله راولي और दीबा अलग कतई ढोल डमक्के गाने बजाने फिल्में ड्रामे शराब बदकारी अल्लामा इकबाल हुई मंगी सितार रबाब ढोलकी چې د راغې دی وخت او غورځيږي نو هغه پښتنو چې وجري په منګي او په رباب او په ستار ګرمه ساته او د دوبه او د سعودي پوجرو کې ناس زما خوګو پښتنورونو چې وجره ګرمه ساته جمعې پشپا چې الله رحمتونو او برکتونو زیات نازلېږي نو تاسو دغه تکار ویلي څوک پکې ګډي او څوک سکي او څوک سکي هلته چې کم کسان گشتونه کوي هغه دا ماته وي دا الله نه ویریږي پاکه پاک ازمکه ګناه مکه دلته که تاسو دغه ډولکو ته کېناسته او رباب او تینګړی ته او ټنګ ټوم ته او ګډا ته او شاټولې ته او ګلاګانو ته نو ذلیله بشې او ذلیله یې او بیزته بشې او بیزته یې که دا کارونه کوي علامہ اقبال مصور پاکستان سوئی میں تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و ثنا اول طاؤس رباب آخر ما محترم د بنیر تاریخ میں دته وي او د ثوابه ارداګر مردان تاریخ میں تاسو ته وي عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے الله دې مونږ ته سمجھ او نصیب وګرځي الله دې مونږ په هغه